أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم سورة المائدہ 109 نمبر آیات کریمہ ستاسو په مخ کې تلاوت شو. په دې اولنی آیات کې الله رب العزت د میدان حشر متعلق دا خبره ذکر کړې ده چې په کوم ورځ باندې الله رب العزت ټول رسولان راجمع کړي نو الله به تاسو کې چې تاسو ته دا خلکو څه جواب درکړو کوم خلکو ته چې تاسو زما پیغامونه او حکمونه وړي پیغمبران ورته وایي چې لا علم لنا نشتره مونږ ته هیڅ علم انک انت علام الغیوب بېشک ته حق یې په غیوب باندې. د قیامت پر ورځ به الله رب العزت ټول انسانان یو ځای ته راجمع کړي چې د کوم ځای کوم رنګ والی کومې ژبې والی دغه ټول د اول نه تر د اخره پورې دا انسانان به الله رب العزت راجمع کړي او الله رب العزت به خپل عدالت ولګي نو په هغې کې به د ټولو نه پیله تپوس الله رب العزت د پیغمبرانو نه وکړي چې پیغمبرانو تاسو چې ما دې خلکو ته لېږلي وئ انسانانو ته لېږلي وئ نو زما د پیغامونو په بدله کې زما د حکمونو په بدله کې دې خلکو تاسو ته څه جواب درکړی و؟ آیا دوی زما هغه حکمونه منلي وو که نه په هغې باندې عمل کړی وو که نه وو کړی؟ نو دا پیغمبران به ورته ووایي چې الله مونږ ته په هغې باندې هېڅ علم نشته دی مونږ نه پوهېږو او ته په غیوبو باندې ښه پوهېږي. یوم یجمع الله الرسلان په کومه ورځ چې جمع کړي الله رسولان فیقولو بیا به الله فرمایي ماذا اجبتم څه جواب درکړی شوی و تاسو ته قالو پیغمبران به ورته ووایي لا علم لنا نشته علم مونږ ته انک انت علام الغیوب بېشکه ته ښه پوهېږې په غیوبو باندې په پټو خبرو باندې. دلته پیغمبران په باره کې دا جواب ذکر شو چې دوی به الله ته وایي چې الله مونږ نه پوهېدو مونږ ته علم نشته دی. حالانکه چې کله پیغمبران راغلي وو نو په هغه ټیم کې خلک موجود وو چا چې منله چا چې نه منله هغه ټول موجود وو نو د پیغمبرانو مخې ته وو. بیا خصوصا هغه خلک چې کوم خلکو د پیغمبرانو سره دشمني کړې وه د هغوی خبرې یې نه ومنلې نو هغه هم پیغمبرانو ته ښه معلوم وو. نو الله ته داسې څه نه وایي چې لا علم لنا مونږ ته علم نشته دی. الله ته به ښودلي وي که نه چې پلانې ایمان راوړی وو او پلانې دشمني کړې وه. او دغه رنګې قرآن مجید په نورو آیاتونو کې
دا خبره راځي چې دا پیغمبران به د خپل امت د خلکو په حق کې ګواهي ورکوي، د خپل امت په حق کې به ګواهي ورکوي. نو دا دواړو خبرو په منځ کې تضاد دی. نو د دې جوابات مفسرینو ذکر کړي دي. یو جواب دا دی چې دا سوال به الله رب العزت د قیامت په ورځ په ابتدا او په شروع کې کوي. نو د قیامت د ورځې چې کومې هولناکیا دي، کم سختۍ دي، د هغې د وجې نه به د پیغمبرانو هوش هغه به په خپل ځای باندې قایم دي. نو هغوی به ځکه وایي چې یاره موږ ته علم نه و. خو دا تفسیر چې چا کړی دی، نو مفسرین چې کوم محققین دي هغه دې تفسیر ته څه التفات نه کوي، دا تفسیر نقل دی. د هغې وجه دا ده چې په قرآن مجید کې الله فرمایي لا یحزنهم الفزع الاکبر، چې د قیامت په ورځ دغه غم په وخت کې او دغه یری په وخت کې به دا خلک نه یریږي چې کم دیندار دي، کم پیغمبران دي، صالحین دي، دوی به نه یریږي. لا یحزنهم الفزع الاکبر، چې دغه یری د ګبراهټ نه به دا خلک نه یریږي. دغه رنګه الله فرمایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چې نه به په دوی باندې یری، نه به په دوی باندې غم. نو د دوی دا تفسیر چې د قیامت د هولناکیو د وجې نه د دوی هوش به په خپل ځای باندې نه، نو دا تفسیر دې ته محققین مفسرین چې التفات او توجه نه کوي. دویم د دې آیات مبارکه تفسیر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما داغه نه داسې منقول دی. هغه فرمایي چې کله الله رب العزت پیغمبرانو ته فرمایي چې ماذا اجبتم، چې تاسو لا د خلکو څه جواب درکړی وو، آیا دوی زما حکمونه منلي وو، منلي که نه منلي؟ نو پیغمبران به ورته جواب ورکړي چې پروردګاره ستا دغه تفصیلي او د محیط علم په مقابله کې زمونږ دا محدود علم دا نش دی، دا د نش برابر دی. الله ستا سره چې کوم علم دی، الله مو خبرو ګمان مطابق فیصله کوله. چا به په ژبه باندې کلمه وویله او هغه به ویل چې یاره زه لمونځ کومه، زه جومات ته ځم، زه تلاوت کومه، زه زکات او صدقه او خیرات کومه، زه حج او عمره کومه. نو موږ خو ظاهرا په هغوی باندې ښه ګمان کوو، خو الله دننه په زړونو باندې ته ښه پوهېږي، تا ته پته ده. انک انت علام الغیوب. یوم یدعو الله الرسل، په کوم ورځ چې جمع کړي الله رسولان، فیقولو بیا به الله فرمایي ماذا اجبتم، چې څه جواب درکړی وو تاسو ته د خلکو. قالو پیغمبران به ورته ووایي لا علم لنا، نشته دی علم موږ ته. انک انت علام الغیوب، بېشکه ته ښه پوهېږې په غیبو باندې، د غیبو په خبرو باندې د ښه خبرداري. اذ قال الله، کله چې وفرمایي الله یا عیسی ابن مریم، اے عیسی زوی د مریم، اذکر یاد کا نعمتي زما نعمت علیکا په خپل ځان باندې، وعلى والدتک او په خپله مور باندې، اذ ایدتک بروح القدس، کله چې ما ستا مدد وکړو په روح القدس سره. مخکې رکوع کې به الله رب العزت د عیسی علیه السلام ذکر کوي چې الله رب العزت پر قیامت په ورځ د عیسی علیه السلام نه تپوس کوي، سوال به دې کوي چې عیسی تا او ستا مور دې خلکو ته دا حکم کړی و چې تاسو زما بندګي کوئ. مطلب عیسی علیه السلام د خلکو ته دا ویلي چې زما د عیسی بندګي کوئ، یا مریم بیبي هغه دا حکم کړی و چې زما بندګي کوئ. دا تپوس دې مخکې رکوع کې به انشاءالله ذکر راځي. اوس د تمهید دپاره الله رب العزت دلته د عیسی علیه السلام ذکر کوي چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت عیسی علیه السلام ته مخاطب شي او عیسی علیه السلام ته به وفرمایي چې عیسی ته زما نعمتونه یاد کا، چې کوم نعمتونه ما په تا باندې کړي وو او ستا په مور باندې مې کړي وو. په تا باندې ما د ټولو نه لوی نعمت دا کړی وو چې بغیر د پلار نه ته ما پیدا کړې، بغیر د پلار نه. دغه رنګې تا به په زامبو کې خبرې کولې، په زامبو کې بیا ما تاله نبوت درکو، تاله ما معجزات درکړي وو، هغه معجزاتو کې به تا مړي ژوندي کول، دغه شان تا به د مرغانو شکلونه جوړول او په هغې کې د پوکۍ ووهه نو هغه به صحیح مرغان جوړ شو. دغه رنګې ما درزاد چې کوم ړوند به و هغه به ستا په لاس راښکلو سره روغ جوړ شو. دا معجزات ما تاله درکړي وو، دغه نعمتونه یاد کا. وعلى والدتک، او هغه چې ستا په مور باندې ما کوم کړي وو بي بي مریم باندې،
باغې کې لوی نعمت دا و چې بغیر د خاوند نه او بغیر د یو سړي د مسکولو نه الله رب العزت هغه داسې بچی ورکړه چې هغه پیغمبر وګرځاوه او دغه رنګې بې موسمه میوې به یې ورکولې او الله رب العزت ام صدیقه هغې ولیه وګرځوله د کراماتو خاوند او رښتونې ښځه یې وګرځوله دا نعمتونه یاد کا اذ ایدتک کله چې ما ستا مدد وکړو بروح القدس په روح القدس سره روح القدس نه مراد جبرائیل علیه السلام دی جبرائیل علیه السلام عیسی علیه السلام پسې دا یهودیان لګېدلي وو دوی قتلاوه والجدان قتل دو نو الله رب العزت د عیسی علیه السلام د حفاظت دپاره د هغه سره جبرائیل امین ملګری کړی و چې ته د دې حفاظت کوه چې دا یهودیان دته څه شر ونه رسوي څه تکلیف ورته ونه رسوي تکلم الناس فی المهد وکهلا دغه رنګې چې خبرې کولې تا د خلکو سره فی المهد په زانګو کې وکهلا او په پوخ عمر کې په زانګو کې عیسی علیه السلام خبرې کولې قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا عیسی علیه السلام زه د الله بنده یم الله زه پیغمبر ګرځولی یم ما ته به کتاب راکوي او ما ته الله د لمونځ او د زکات حکم کړی دی دا ماشوم په زانګو کې خبرې نه کوي د غېږې ماشوم خو عیسی علیه السلام دا خبرې کولې دا لوی نعمت دغه رنګې وکهله په پوخ عمر کې نو دا د زانګو خبرې داسې نه وي چې داسې ماتې را ماتې وي او دا د ماشومانو خبرې نه څنګه چې یو سړی په پوخ عمر کې روغ او ښایسته خبرې کوي دقه رنګې خبرې کولې او دویم وکهله په پوخ عمر کې به خبرې کوي عیسی علیه السلام چې کله د اسمان نه راکوز شي قیامت ته نږدې نو په هغه ټیم کې دی به بوډایي 40 کاله به دی په دې ځمکه باندې حکومت کوي فیصلې به کوي نو په هغه ټیم کې به خبرې کوي وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او هر کله چې ما وښودلو تا ته کتاب والحکمت او حکمت والتورات او تورات والانجیل او انجیل یو نعمت دا الله وایي هر کله چې ما تا ته کتاب او حکمت وښودو کتاب او د حکمت مفسرینو ډېرې معنی بیان کړي دي یو معنی دا ده چې هر کله ما تا ته کتاب وښودو د کتاب نه مراد لیکل او لوستل د نبی علیه السلام نه مخکې چې څومره پیغمبرانو هغوی ټولو به لیکل هم کولی شو هغوی به لوستل هم کولی شو خو د نبی علیه السلام واحد دا صفت دی چې نبی علیه السلام امي وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اے پیغمبر د دې کتاب نه مخکې تا یو کتاب هم نه دی لوستلی او نه تا په خلاص باندې لیکل کړي د نبی علیه السلام استاذ الله دی د نبی علیه السلام چې استاذ نو امي او نور چې کوم پیغمبرانو نو هغوی به لیکل او لوستل کولی شو نو یو معنی د کتاب داره چې الله رب العزت دته لیکل او لوستل ښودلی و والحکمت او حکمت یې ورته ښودلی و حکمت د دانایۍ او د پوهې خبرې دویم تفسیر علما د کتاب کوي چې د دې نه مراد نور کتب سماوي دي چې کوم د دې انجیل نه علاوه نور کتابونو د هغې علم الله رب العزت عیسی علیه السلام ته ورکړی و دې نه دا مراد او دریم تفسیر علما ذکر کوي چې د کتاب نه مراد قرآن مجید دی او د حکمت نه مراد د نبی علیه السلام احادیث او سنت دي دا علم ځکه چې حضرت عیسی علیه السلام قیامت ته نږدې ځمکې ته راکوشي نو بیا به د خلکو فیصلې کوي قاضي به نو بیا به فیصلې په څه کوي په قرآن باندې به کوي او د نبی علیه السلام په احادیثو باندې به کوي نو هله به کوي چې هغه ته قرآن زده وي هغه ته احادیث زده وي نو بعض مفسرین فرمایي وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ الله وایي چې ما تا ته وښودلو قرآن والحکمه او د پیغمبر احادیث دا دریم تفسیر دی والتورات او تورات والانجیل او انجیل الله ول تورات علم ورکړو د انجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ او هر کله چې جوړولو بتا من الطِّينِ د خټینا کهیت الطیر پشان د صورت مارغه باذن اسما په حکم سره فتنفخ فيها بیا به پکو وهلو تافیا باغیږي فتكون طيرا وغبشو مارغه باذن اسما په حکم عیسی علیه السلام به د خټینا د مارغه شکل جوړ د باغ کې به پکو نو داغه به
د الله په حکم باندې شي مارغه جوړ شي بس داسې به وولواته وي په هوا کې به روانو چې څو پرې به د خلکو نظرونه لګېده او هغوی به لیده نو دغه پرې به مارغه و خو چې کله به دوی د نظر نه پناه شو نو بیا به خټه وه بیا به ځمکې ته راپرېوته وتبرئ الأكمه والأبرص او ښه کولو به تا الأكمه پیدایشي ړوند والأبرص او د برګي بیمار بإذن زما په حکم سره تا به روغولو کم به چې پیدایشي مادرزاد ړوند به و هغه ته به عیسی علیه السلام ویل که به ما ایمان راوړي نو د الله په حکم به دې سترګې ټیک ټاکي نو هغه به ویل لکه زه ایمان راوړم سترګو باندې به لاس راښکو سل ساړه به والأبرص چې کوم به د برګي بیمارو په هغه ټیم کې د حکیمانو او د ډاکټرانو چرچه وه هغوی به ډېر ښه علاجونه کول نو ځکه عیسی علیه السلام د الله دا معجزه ورکړې وه څوک به چړونکو نو ډاکټر به د هغه علاج نشي کولی او د برګي د بیمار علاج به هم نشي کولی عیسی علیه السلام به لاس راښودو نو د الله په حکم باندې به هغه روغ جوړ شو وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ او هر کله چې تا به راویستل مړي بإذن زما په حکم سره او مړي دي زما په حکم باندې ژوندي کول عیسی علیه السلام ډېر مړي ژوندي کړي دي خو کتابونو څلور مړي ذکر کړي دي چې په هغې کې یو آزر نامي سړی و چې دا د عیسی علیه السلام ډېر ښه دوست و دی چې کله وفات شو نو عیسی علیه السلام د قبر ته ورغلی او دته ویل قم باذن الله قم باذن الله نو د الله په حکم باندې د قبر نه راوچت شو راپاڅېدو دغه رنګې دویم ابن العجوز د یو بوډۍ زوی و هغه مړ شوی و بوډۍ به پسې ډېره خفه وه پریشان بس عیسی علیه السلام قبر ته ورغلی ویل قم باذن الله د الله په حکم راپاڅېده دغه رنګې یوه جنۍ وه هغه وفات شوه بیا د هغې په قبر باندې ودرېدو نو هغې هم راپاڅوله د الله په حکم باندې د نوح علیه السلام زوی آسام نوم یې و آسام د هغه په قبر باندې ودرېدو قم باذن الله د الله په حکم باندې ودرېږه بس ودرېدو نو د الله په حکم باندې به یې مړي ژوندي کول وَإِذْ كَفَرْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ او هر کله چې منع کړل ما بني اسرائیل عنک استانا او ما ته د بني اسرائیل نه بچ کړي بني اسرائیل ما ستانه منع کړل دا بني اسرائیل د عیسی علیه السلام په قتل پسې لګېدلي وو چې دا مو قتلو خو الله رب العزت د هغې نه بچ که او هغوی یې منع کړل دا د الله یو نعمت و اذ جئتهم بالبینات هر کله چې تا راوړو هغوی ته معجزې فقال الذین کفروا بیا وویل خلکو کفرو چې کافرانو منهم د دوی نه ان هذا ندی دا الا سحر مبین مگر صرف جادو د ښکارا کله چې عیسی علیه السلام دا ټولې معجزې بني اسرائیلو ته وښودې نو ډېرو کمو خلکو چې د هغه ملګري و حواریین هغوی ایمان راوړل خو چې کم کافرانو نو هغوی به د ضد د وجې نه ویل دا جادو کوي دا جادوګر دی داسې نه چې هغوی ته پته نه وه چې دا پیغمبر نه دی خو ته پته وه چې دا په حق باندې د الله پیغمبر دی خو د ضد او د عناد د وجې نه هغوی به ویل نو الله کوم چې کوي نو دا جادو په طاقت او حضور باندې کوي ان هذا الا سحر مبین چې دا نه دی مگر صرف جادو د ښکارا الله دې دې باندې عمل کولو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.